مالی شیر حدریسی فرمایي چې کله د دې مسلمانانو دشمن متعیني چې دوی ته پته چې کافر زما دشمن دی نو دوی بیا په आपस کې شیر او شکمي بیا ټیکی خو چې کله دوی د خپل دشمن نه دی معلوم نو دوی په خپل کې په یو بل بسین خدي نو نن سبا مقه وخت ټول مسلمانان د یو بل بسین خدي یو مجلس داسې نشته چې هغه د غیبت نه خالی دی حتی تر دې چې زموږ د مسجد امامان هغه هم په دې کې اخته دي چې کله د امام دا خبرو کوم تاسو ټول اجازه چې قاری سي بیا ده دا د عامه خبره کوم دا ټول دنیا خبره کوم د مسجد امامان دا هم په غیبت کې اخته دي په دې منبر باندې بسړې ناسي دا پکار دی چې په دې باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړل شوی دین بیانې دی شریعت بیانې دی او خلق الله طرف ته متوجه کړي دي اعمالو طرف ته متوجه کړي دي دې منبر باندې بسړې ناسي او غیبت بګي لګیا به یاره په خله کې اثر نشته اثر به کم زین راشي کم واعظ دی واعظ نفرتونه خورای کم واعظ دی واعظ نصیحت دا کار دی هغه نفرتونه خورای په خلکو د کفر پتوي لګي پلانکې کافر دی پلانکې کافر دی الکه به دا ټول کافران دي نو مسلمان څه شو نه دغه مسلمان دره نږدې کا ځانته تبلیغ والا غریبانان مهنت وکي یو سړی تیار کو بيدا منزل راواله وس چې کله هغه منزل راغی درز دلته د جمعات کې کس تیار ناسي استامون سونه کیږي الکه به چل می کړه یار موږ مینه کیږي بهرحال نور مزید بس وضاحت نکوم خو بهرحال داسې خلک وته میلاو شي استامون نه کیږي بھائی تابه کی دا ونه الکه د امام خو بکیم نه دی کړي جو بڑے کې بدل شک درواز شیطانیت کوي کنه شیطانی خوره نو بڑے کې به شک را پیدا شي خو په کدا څنګه چلوش تابه کی دا کار ونه کو د دیو جنا ستامون نه کیږي الکه به دا غون جمعات داسې د ټولو نه کیږي په د ټولو سره ستاسو کار دی خوستانه کیږي جو هغه غریب نه نه مون شروع کړی چې هغه چې لکه خدای پاکه چې موږ مینه کیږي بیا سره راځم زمړه هغه چې موږ مینه کوو خره دا خو راته پکې شک شو به واجولې د واعظ کار دادی د یو عالم د مفتی کار دادی چې دا خلک دین طرف ته راغون کی نه چې پړونو کې ولا شکونه ورچای الکه ته کافر شوی الکه ته بدعتي شوی الکه ته پلان کې شوی نو دا بیا د خلک پسکه د مینې محبت ماحول پکار دی چې هر سړی مونږ را نږدې کو جمعات ته راولو د جمعات ماحول ته راولو په هر چا باندې د ځان نه فتوی نه دی لګول پکار نو ول یجدو فیکم غلظه کم چې سخواله دي د کافر د بار دی